بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلامة أخبرنا حميد وقتادة وثابت عن أنس. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابواب الطہارت کی باب لگئی باب ما جاء فی بول ما یؤکل لحمه. په دې باب کې په یو څو ځایونو کې خبرې کول پکار دي. ښا یوه مسله په دې باب کې دا چړل پکار دي چې بول براز د هغه ځناورو چې هغه خوړی شي دا پاک دي او کنا پاک دي. پوه شوې خبره. دویم په دې حدیث کې لاندې دغه کم کسان د قبیلې عرینې چې راغلي او د نبی رسول الله والسلام هغه راعي د غنمو قتل کړو. نبی رسول الله والسلام د دې خلکو سره هغه عمل کړو کم عمل چې دې خلکو نبی رسول الله د راعي د غنمو سره کړو. نو دغه ته مماثلت بالقصاص ویل کیږي. دویمه مسله به د مماثلت فی القصاص ویو او دریمه خبره په دې حدیث پاک کې بداو وایو چې تداوی بالحرام دا جایز ده که ناجایز ده. تداوی بالحرام جایز ده که ناجایز ده. هر چې اوله خبره ده چې باب په دې خبره کې دی چې بول د هغه زناور چې هغه زناور خوړی شي حلال زناوري لکه غوا شوه میخه شوه که نه چیلۍ بیزه هغه زناور چې غوښې حلالوي نو د بول پاک دي که ناپاک دي. خو ګوره هغه زناور چې د هغه غوښه نشي خوړی د هغه غوښه مرداره وي نو په اتفاق د ائمو باندې د دغه زناور بول ناپاک دي. خلاف پکې ثابت دی داودي ظاهري لره. داودي ظاهري وی بول د هغه هم پاک دي. فکر دی راغی. او هر چې هغه زناور چې دغه بول دغه غوښه خوړی شي نو بول پاک دي که ناپاک دي د ائمو پکې اختلاف دی. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فنیز باندې او د امام شافعی او د امام ابو یوسف رحمت الله تعالی علیهم اجمعین د دې مبارکانو فنیز باندې بول د ما یؤکل لحمه زناور دا ناپاک دي نجس دي. خبره پوه شوې. او د امام مالک د امام احمد بن حنبل د امام زفر او په قول شاذ د محمد بن حسن الشیبانی رحمه الله د دیو په نسبت باندې بول د ما یؤکل لحمه دا پاک دي. دا څه دي؟ پاک دي. د طریقینو د پاره په طریقې د اختصار سره دلایل ده دي. امام منیف رحمت الله علیه او د امام شافعی رحمه الله او د امام ابو یوسف رحمت الله علیه لپاره دلیل ده دي چې دی وی قران کریم کې الله تبارک وتعالى فرمایي ويحرم عليهم الخبائث. دا قران کریم بیان د دې خبرې کوي چې پتا سو باندې خبائث څه شي دي؟ حرام دي. او خبيث څه شي ته ویل کېږي؟ نو خبيث هغه شي ته ویل کېږي چې فطرتي سلیمه دغه سیز نه نفرت کوي او دغه بد غني. دغه امتیازي چې د زناور وي فطرتي سلیمه دا بد غني کوي نه نفرت کوي. دا د خبيث د لاندې داخل شو. نو چې د خبيث د لاندې داخل شو نو خبيث حرام شو او د حرمت دلیل د نجاست دی. حرمت دلیل څه شو؟ د نجاست شو. یو دلیل د دې لپاره داش. دویم دلیل د دې لپاره هغه مشهور حدیث دی چې نبی له صلوات و سلام مبارک فرمایل استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ځان اوساتې د امتیازونه ځکه عام عذاب قبر دا د چا نه جوړیږي؟ د امتیازو نه جوړیږي کنه. او دلته کې دا بول لفظ دا عام ذکر شوی دی. دا شامل دی بول الادمی لره هم او بول ما یؤکل لحم او ما غیر ما یؤکل لحم ټول ورځي. که بول براز د انسان دی او که بول براز د زناورو دی د ټول لره دا لفظ د بول ورځي. ښه لکه دا په دې باب کې دا ټکي عام راغلی دی. دویم دلیل د دیو د پاره هغه حدیث د بخاری شریف ته بلکې صحیح ته ټول نقل کړی تقریبا چې نبی له صلوات و سلام مبارک په دوه قبرینو باندې تیر وتلو او هغه ته چې کم د عذاب ملاوي دلو مبارک فرمایل دا هر چې دا یو دی نو د بزان نه ساتلو د سنه
د وړو بول نه بد ځان نه ساتلو. هر چې دا اخر دی نو د بنمیمه کوله چغل خوري به کوله. نو ګوره دغلته هم دا لفظ د بول ذکر شوی دی. اگر چې دلته کې دا بول د لفظ د بول ذکر شوی خو مراد ترنه بول لدمی دی کنه. خبره باندې پوه شوي؟ اولا نو بذات دا مراد دی کنه، خو نور بول پسې ملحق کېدی شي. خبره باندې پوه شولې؟ ځکه کېدی شي چې دا د خپل بول نه ځان نه ساته، دم کېدی شي چې د زناور د بول نه ځان نه ساته کنه. احتمال پکې د دوه نشته دی کنه. څو دلایل شو؟ 3 دلایل شو. او بل حدیث په امام طبرانی رحمت الله علیه طبرانی کبیر کې نقل کړی دی چې حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې اتقوا من البول، ځان اوساتئ د امتیازونه. ځکه اول چې د انسان نه تپوس کول کېږي او د سره چې کوم د حساب کتاب کېږي په قبر کې، نو هغه به د بول په باره کې د دې تپوس به نه کېږي. دغلته هم دا لفظ د بول څه استعمال شوی دی؟ عام استعمال شوی دی. ټول راورځي کنه، کاغه بول د ادمي دي او کا بول د زناور دي. خبره باندې پوه شوي؟ او بل حدیث هم په دقه طبرانی کې ذکر شوی دی، هغه د عمار رضی الله عنه حدیث دی. د مبارک فرمای چې د 15 سيزونو نه کپڑا وینځل کیږي. نمبر 1 من البول والغائط ومن المني ومن الدم ومن القيء. د 15 سيزونو نه کپڑا وینځل کیږي. دا وینځل کیږي ولې چې نجس ده کنه. دا 15 سيزونه چې پیلې کېدي خو دا کپڑا نجس کړی ده، نو دا کپڑا چې نجس کیږي نو دا فرع د نجاست د غشې ده کنه. چې غشې نجس نه نو کپڑا به څنګه نجس شي؟ نو پای کې پاول نمبر باندې څه یادای؟ بول متیازي. نو کاغه بیا د صحیح زناوري اشابسي. نو د دې عموماتنا دا علماء کرام استدلال کوي. او دا 2 احادیث چې د طبرانی په حواله باندې ویل، دوی په ورست امام طبرانی وای چې دا رجال سری ټول ثقه راویان دي. ښه رجال ثقه دي. لہذا دا دوه روایت څه شو؟ نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لپاره په دې مدعا کې څو دلیل موږ ذکر کړو؟ 15 څلور احادیث شو، یو قرآنی آیت شو. خبره باندې پوه شو؟ نو 15 احادیث د امام ابو حنیفه رحمت الله لپاره په طریقې د اختصار سره موږ ویل. نور په کوم څه شي دي؟ ډیر شي احادیث دي. تاسو د انور شاه کشمیری ته پوسو کو چې دا څنګه سړی دی. دلته د عرف الشذی کې بدیزه باندې لیکلي دي وې دا بول لفظ چې کوم دی وې دا عام ماخلی، دا عام نه دی، بلکې د دینه مراد چې کوم دی هغه بول الادمی دی. وې دا بول الادمی دی انسان بول چې کوم دی داس شي دی ناپاک دی. باب ما یاکل لحم چې کوم دی هغه ساوري له وې دا نه ورځي چې دا غوخه خړې شو دا بول لم څه شي، دا بول لم لګس شي ناپاک شي. دا څوک وې؟ انور شاه کشمیری وې. کمزې کې وې عرف الشذی په دې باب کې لاندې وګورئ. نو دا احناف وګوره کوم طرف ته فیصله شوله. اول کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کنه، او د امام محمد رحمت الله علیه قول شاذ دی. هغه چې ما تاسو ته کوم ذکر کړ چې هغه د طهارت قول دی، خو هغه قول شاذ دی. ایو طرف ته امام یوسف ته وګوره، امام ابو حنیفه رحمت الله ته وګوره چې دوه شیخین په نجاست ته دغه بول ما او لحم دی قائل دي. او انور شاه کشمیری د قول نه سم معلومیږي الکا طهارت ترې نه معلومیږي. ذکر دی کو په باندې کنه. او موږ ته جواب ورکو، موږ څه کو جواب ورکو د الله بنده فتح الباری راوړه. هغه شافعی المسلک انسان دی، شافعی المسلک دی. امام شافعی رحمت الله دې مسلک زموږ سره دی کنه. هغه سوی هغه د دنه معتمد هم دی. انور شاه کشمیری نه غسه دی معتمد هم دی، محدث هم دی، جارح هم دی، شارح هم دی. هغه فتح الباری کې وای په دې حدیث باندې و چې عمومات د احادیث ته وکته شي نو تمسک په پکار دی. تمسک په سره او اجتناب وی واجب دی د بول نه مطلقاً. هر قسمه بول کې د انسان دی او کله زناور دی ځان ته نه ساتل پکار چې وعید پکې نازل دی. وایي څه شي دی؟ زکه چې ځان اوساته د متیاز نه فإن عامه عذاب القبر منه، عذاب قبر د دې نه. نو امام ابن حجر رحمت الله علیه خبره زموږ د پاره څه شي ده؟ قوي ده کنه. په مقابله د چا کې؟ د انور شاه کشمیری کې. انور شاه کشمیری خو د دې زمانه سره وکنه اوس تر شوی دی. امام ابن حجر رحمت الله علیه د 8 صدی عالم دی. ښه خبره باندې پوه شوي. 852 هجری کې د وفات ده. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مدعا د فار چې کوم دی مختصر دلیل شو. او د امام مالک د امام احمد رحمت الله علیه د پاره دلیل دا د باب کې چې کوم حدیث ذکر شوی دی دا ول دلیل دی. هغه حدیث دا دی عن انس ان ناسا من عرينته
قدموا المدینه فاجتبوها فبعثهم رسول الله صلی الله علیه وسلم بإبل صدقه. حضرت انس رضی الله عنه فرمای چې د عریانه قبیله بعض کسان چې کوم د اغرال المدینه منوره ته او د مدینه منوره هغه هوا په دیو باندې موافقه را نه لا نو دیو بیمار شو خېټه خراب شولې ښه څه شي شولې خېټه خراب شولې نو چې خېټه خراب شولې نبی اسلام ته فیش شو نبی اسلام مبارک ولېګل هغه وخان را کم وخان چې په مال غنیمت کې راغلیو او نبی اسلام تو فرمایل وقال اشربوا من البانها وابوالها دغه هغه فیم وسکي او امتیاز یې مسکي نو سبا شي ټیک پر شي نو چې دیو لاړ لغه امتیاز یې وسکلی ولا او غفه یې وسکل لغه او خانو بس ټیک شو او ظالمانو ظلم کو فقتلوا راعي رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام مبارک هغه راعي حکم چې دغه او خانو سرون کې او هغه دی قتل کا واستاقل ابل او غیبلم چې کوم دغه پندیو والی هغه چې کوم دغه سیمړ کړل او ورتد عن الاسلام او د اسلام نه چې کوم نه واپس شول مرتد شو فاتي بهم النبي صلی الله علیه وسلم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته شول را واستې شو فقطع ايديهم وارجلهم من خلاف النبي الاسلام مبارک لا سوخ په ول چې کوم په خلاف کټ کړي یعنی چې خیلاس ته کټ کو نو غس خپای ته کټ کړل او دو دغه سي د غراعي سره کړیو چې لا سوخ په تیم کټ کړی وي دغه نسترګم را استلې وي هغه چې کوم د په سخته ګرمۍ مچولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم دوی سره دغه سو کړل لا سوخ په ولم چې کوم نه کټ کړل هغه سترګې تیم را وستلې والقاهم بالحره او هغه حره چې کوم دی دا زیته ویل کیږي چې ګټي پکې ډیره کال ګټي او کال په دغه ور واچول نو انس فرمای فكنت ارى احدهم یو کس بر دونه ما کته یکد الارض بفيه چې د ازمکه د خلیص سره خړله حتی ماتو چې د شو مړ شو وربما قال حماد او حماد سے بویلو یقدم الارض بفيه حتى ماتوا دا زمکه به کوم په خپل خلیص سره خړله لګول به تر دې چې څه شول مړ شول. امام ترمذی په دې حدیث په فرمایي چې هو قول اکثر العلم قالوا لا باس ببول ما يكل لحمه او دغه مذهب د امام احمد او امام مالک صاحب دی او په روایت شهزاد امام محمد صاحب دی په دې خبره باندې واښوي کپونه شولې نو دوی د دې حدیث نه څه کوي استدلال کوي نو موږ د دې حدیث ته استدلال او جواب دا کوو چې دا حدیث پاک دا محمول دی په حالت د ضرورت باندې چې کله ضرورت راشي سره شي او حالت استقراری ته انسان ورسیږي او د لپاره په بل شي کې شفا نه په بل شي ته شفا نه نو بیا ورته چې کم دی دا بول ما یوکل لحم چې کم دی به جایز دی خبره باندې پوه شئ او یا چې کم دی دویم جواب د دینه چې کم دی علامه بنوري کړی دی هغه دویم جواب دا دی چې دا حدیث پاک متقدم دی حدیث ورستو چې کم دی یو راوی فرمای په تحاوی شریف کې هغه روایت دی چې ما نبی صلی الله علیه وسلم اخیره خطبه چوریدلې و هغه مبارک په کې دا ټکی ویل چې ځان د تشو متیازونه او ساتي د دینه ځکه عذاب خبر جوړیږي خبره پوه شو دا حدیث د عریانی قبیله دا واقعه دا متقدمه ده او هغه نه د حدیث کم دی هغه متأخره ده هغه د دې لپاره ناسخ شو او دا واقعي منسوخه شو نو دویم جواب پکې د نسخ شو په خبره باندې پوه او دریم جواب پکې چې کومه دی هغه بنوري صاحب دا کړی دی چې تک احتمال د دې خبرې دی چې نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته صرف دا ویلو چې اشربوا من البانها دا پي وسکي د دې بول د سکلو امر ته نبی صلی الله علیه وسلم نه دی کړی لکه دا روایت په تحاوی کې دی او په بعض روایتو کې د تحاوی چې تاسو وګورئ هغه کې صرف اشربوا من البانها ټکی راغلی دا بل ټکی پکې نشته دی دا بل ټکی پکې دا د راویان چې کوم دی پکې اندراج شوی دی او یا دا چې دا نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دا څلورم جواب شو خدای تردن للباب ذکر کړی تردن للباب تردن او یو جواب یو کتاب کې مادام کتل چې دی خلکو له غزور نه ورکواله زورونه د پاره چې کم د سره د البان دا اول ذکر کړی دی خبره باندې پوه نه شولای او پنځم شپږم جواب پیدا شي چې دلته کې یو طرف ته مبیح دی او بل طرف ته محرم دی خبره پوه شو یو طرف ته مبیح روایت دی بل طرف ته محرم دی او چې کله د مبیح او د محرم سره دغه راشي تعارض راشي ترجیح چا لري محرم لري کنه نو محرم هغه استنزه من البول والحديث دی دې خبره پوه شو دا د دیو دغه استدلال نه جواب شو دا مسله خپل ځبانه سرته ورسېده دویمه خبره به مختصر کو هغه دا چې مماثلت فی القصاص دا شرط دی که شرط نه دی مماثلت فی القصاص دې ته وایي ستا یو کس چا مړ کو داغه مثال په تور باندې سترګې راو وستل داغه غوونه کټ کړ داغه لاس خپې چې کم دی نو کټ کړی ته به دغه څه کولای شي کنه شي کولای نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بلکې د جماهیر علماء په نسبت باندې قصاص کې مماثلت شرط نه دی قصاص کې څه مماثلت شرط نه دی بلکې قصاص اغستل پکار دی هغه قتلول پکار دی
او دغه حدیث نه ځان لپاره استدلال کوي چې لا قوه الا بالسيف، قصاص نشته مگر په سر په تور سره بس ملکوري پکار دي. او امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې په قصاص کې مماثلت پکار دی. استدلال د دې عریانی قبيله د حدیث نه کوي چې د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک څه کړو، قصاص اغسته و کنه او مماثلت سره عمل کړو کنه. نو موږ د استدلال نه دغه جواب دا کوو چې دلته دا کوم مماثلت چې راغله ده نو دا نبی اسلام مبارک دا حکم سیاستن کړو، دا حکم د نبی اسلام مبارک سو سیاستن. آیا دویم جواب دا دی چې چرته اومنو چې دا سیاستن نو دا حکم او دا واقعه بلکې چې کوم دا حدن و نو بیا به دا وایو چې دا حدن و. نو ګوره بیا نبی صلی الله علیه وسلم مبارک د دین ورستو څه کړی دا منع کړی دا. امام ترمذی په خپل باندې په دې حدیث په اخیره کې بیا فرمایي چې دا حکم کلو ابن سیرین سے په حواله باندې وای دا حکم الو. ابن سیرین فرمایي انه قال انما فعل النبي صلی الله علیه وسلم هذا قبل ان تنزل الحدود، دا چې لا وحی نو نازل شوی د حدود بارکی او د قصاص بارکی دا د هغه وخت واقعه ده. نو چې کله حدود کې ورستو واقع شول او د حدود آیتونه رااله حکم راغی نو مسلمانه منع وشول، د مسلمانه سره لا منع رااله. په خبره پوه شوي. او درېمه خبره مختصره چې هغه تداوی بالحرام ده. دا غیر لپاره مختصر دا وایو چې د احناف فتاوی کې تاسو وګورئ په دې کې اقوال مختلف دي. ظاهر المذهب کې چې کوم د تداوی بالحرام ناجایز ده پای کې عدم جواز قول له. په بعض فتاوی کې د تداوی بالحلال قول شوی لکه د امام طحاوی رحمت الله علیه قول له چې تداوی بالحرام جایز ده خو غیر د شرابونه، په شرابونه نه جایز، په نور څه باندې څه ده جایز ده. خبره پوه شوي. نو زمونږ د احناف په د خپل اقوال چې دنه وکړي شي تداوی بالحرام کې مختلف دي. خو هغه لبه لباب او نچوړي درته وایم هغه دا دی چې یو د انسان حالت اختیاري دی او بل غیر اختیاري دی. یعنی په حالت اختیاري کې دا ده چې تا ته بل څه دوای میسر ده او تا ته اختیار شته چې ته بل دوای استعمال کی او دا اختیار تام شته چې ته حرام استعمال کی. نو په داسې حالات کې چې انساني د بیا تداوی بالحرام ناجایز ده. تداوی بالحرام به بیان کوي، په حرام کې بیا د لپاره شفا نشته ده او اجازه ته نشته ده. او کله چې د حالات اضطراری ته ورسیږي بل څه کې ته شفا پاتې نشي، مسلم حاذق ډاکټر وته چې کوم ده دا وای چې ستاسو لپاره شفا پس کې ده صرف هم په دغه حرامو کې ده، په بل څه کې ستاسو لپاره شفا نشته ده. نو بیا ورته اجازه ته شته ده. خبره پوه شئ. او په جواز باندې دلایل چې کوم دغه حدیث د عریانی نه استدلال کولای شي تداوی بالحرام لپاره. خو مې درته ویل چې دغه بزان ته مخ ته ساتي تفصیل به مخ ته ځان ساتي کنه چې یو حالت استراری دی او غیر استراری دی. نو حالت استراری د لپاره چې په جواز غیر استراری د لپاره تاسو په جواز باندې استدلال کوي نو د دې حدیث د عریانی نه کولای شي. او دغه رنګ چې کوم دی میتته په قران کریم په نص باندې څه شي ده حرام ده کنه. خو کله چې سره استراری حالت تور ورسېږي به د جایز د په قدر ضرورت کنه نو داوم چې کوم د په قدر ضرورت باندې بیا څه کیږي جایز کیږي. او کوم خلکو چې منع کړي روایت راوړي دي چې تداوی بالحرام ناجایز ده لکه هغه حدیث پاک راوړی دی چې نبی اسلام مبارک فرمایي الله تعالی په حرامو کې شفا نه دا چولي یا د شراب باره کې تاسو شنو مبارک په فرمایي دا چې کم دینو دا اده ولیس بدوا دا بیماری ده خو دوا نه ده. نو دا هغه مختصر جواب دا دی چې دا محمول دی په حالت استراری باندې غیر استراری باندې حالت اختیاري باندې محمول دي. یعنی چې انسان په حالت اختیاري کې نو هغه لپاره بیا په حرامو کې شفا نشته دی. خبره باندې پوه شي. هغه لپاره بیا په شرابو کې شفا نشته دی، بیا هغه شی استعمالي چې کوم متجایز دی. خبره باندې زما پوه شو که پوه نه شولای. او یا چې کوم دی دا نفي د شفاعت نشوي دا چې نبی رسول فرمایي چې په حرامو کې شفا نشته دی. نو دا غینه دویم جواب تاسو دا وکي چې دا شفا الله تبارک وتعالى په هغه شیو کې ذکر کوي چې هغه شی مبارکي د برکت والی. لکه قران کریم کې الله فرمایي کنه فيه شفاء للناس یا چې کوم د شفاء لما فی صدور. نو دا شفا ټکر عرب په اشیاء مبارکو کې ذکر کوي. په خبره پوه شو هر چې اشیاء غیر مبارکه دي نو پای کې عرب یا منفعت ذکر کوي. نو نبی اسلام فرمایي چې په شرابو کې شفا نشتی، منفعت نه فیته نه راغلی کنه خو د څه نه فیته راغلی ده د شفا نه فیته راغلی ده. نو ټیک ده کنه دغه کې شفا نشته ده کنه. خبره پوه شو. او یا چې کومه شفا به شي خدای هغه چا لپاره چې حالت غیر استراری ته ورسیږي. نو مختصر هدایت کوي چې یو حالت استراری د انسان دی او غیر استراری. په حالت استراری کې د تداوی بالحرام جائز ده او په حالت غیر استراری کې د تداوی بالحرام جائز نه ده. وما علی الا البلاغ.